افغانستان په مقابله نیوزیلند ټیسټ میچ دویمه ورځ هم بغیر د ټاس نه ختمه شوه. ټاس پکې لا هم نه دی شوی، نور لا اکشن خو پرېږده، ټاس پکې لا هم نه دی شوی. د باران په وجه باندې باران دومره نه دی شوی، خو نوی دا کرکټ ګراوند چې کوم دی د هغې چې کوم سټاف دی هغې سره د ګراوند اوچولو دپاره نوې ټکنالوژي نشته. ګراوند لا تر اوسه پورې اوچ نه دی. نن په ګراوند کې پکې هم ګیر چاپېره وګرځېدل، خو بیا هم ګراوند نه دی اوچ شوی. ګراس چې کوم دی هغه هم بدل کړلی شو، د باونډرۍ نه ګراس راوچت کړلی شو، ګراوند ته راوړلی شو، خو بیا هم ګراوند چې کوم دی د دغه قابل نه شو، د لوبې قابل نه شو. نو د افغانستان چې کوم ټیسټ میچ نیوزیلند سره او کوم ټیسټ میچ دپاره چې د افغانستان کرکټ فینز او د افغانستان کلاړیانو دومره غټ انتظار وکړو، نو هغه ټیسټ 2 ورځې وشوې خو لا ټاس هم نه دی شوی. افغانستان کلاړیان چې کوم دی هم غواړي چې نیوزیلند فیس کړي، نیوزیلند سره کمپلیټ میچ وکړي، نیوزیلند بالران فیس کړي. د افغانستان بالران غواړي چې موږ د نیوزیلند بیټسمنانو ته بالینګ وکړو، موږ وګورو، نوې ایکسپیرینس گین کړو، خو هغه لوبه نه ده ترسره شوې تر اوسه پورې. 2 ورځې پکې ختمې شوې. لومړنۍ ورځ هم بغیر د ټاسه تېره شوه، دویمه ورځ هم بغیر د ټاسه تېره شوه. نو د افغانستان کرکټ فینس او د افغانستان کرکټ کلاړیان چې کوم دي ډیر زیات مایوسه دي، چونکې دا اپرچونټي ده یو قسم له، دا یو موقع د افغانستان کرکټ ټیم سره چې د نیوزیلند غونډې غټ ټیم سره سیریز کوي، که ټیسټ میچ دی، که یو دی، که څومره هم دی، که اوډیای دی، که ون ډے دی، خو غټ ټیم دی. او غټ ټیم سره دا افغانستان چې کوم نوې کل دی، نوې جنریشن دی، کوم نوي کلاړیان دي، په دې لوبډله کې نوي کلاړیان ډیر دي، لکه حشمت الله شاهدي سره په دې ټیسټ سکواډ کې نوي کلاړیان ډیر دي. ای د پر دا یو ډیره غټه موقع وه چې د نیوزیلند غونډې کلاړیانو سره نیوزیلند غونډې ټیم سره لوبه کړې وه، خو بیا هم د باران په وجه باندې دا میچ چې کوم دی تر اوسه پورې ترسره شوی نه دی. نو بیا دلته پکار ده لکه افغانستان په دې وجه انډیا کې دا میچ کولو چې کراوډ زیات راشي، چونکې افغانستان سره د دوبۍ د یو ای چوایس هم او یو ای ګراوندونه چې کوم دی هغه هم افغانستان په کانټریکټ باندې ایشتلي دي، خو افغانستان هلته دا میچونه په دې وجه ونه کړل چې انډیا کې به زمونږ کراوډ ډېري د کراوډ په وجه باندې کراوډ ټیکټونه هم سولډ آوټ شوي وو. خو ګراوند سټاف چې کوم دی بل دغه علاقه داسې ده کیدای شي نن شپه کې پکې بیا باران وشي، که نن شپه کې پکې باران وشو نو بیا به سبا 3 ورځې بغیر د ټاسه تېرېږي، 3 ورځ کې به هم لوبه ترسره کېږي نه، کیدای شي ټاس هم پکې ونه شي، بیا ګراوند نه وچېږي، نور لګي خو نور داسې تیز لګي نه چې ګراوند وچ کړي. نو هغه ټیسټ میچ چې کوم له چې د خلکو انتظار و، کوم له چې د کلاړیانو انتظار و، نو هغه داسې پیکه پیکه روان دی، بیخي اړو څه خوند مزې شته دی نه. پیکه پیکه څه کوي چې بیخي اړو سټارټ شوی دی نه، روان څه کوي چې بیخي د سر اړو سټارټ شوی نه، ټاس هم پکې نه ده شوی چې آیا بیټینګ د چا دی او بالینګ د چا دی. نو الله دې وکړي چې دا میچ ترسره شي، کرکټ فینس ته هم خوندونه واخلي او کلاړیانو ته هم غټه موقع ده چې داسې غټ ټیم خلاف لوبه کوي، غټ ټیم خلاف جنګیږي. نو الله دې وکړي چې دا لوبه ترسره شي، باران ودرېږي او د ګراوند سټاف له الله همت ورکړه چې دا ګراوند ولوچ کړي، ورنه ګراوند تر اوسه پورې لوند دی. دا اپډیټس ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.